बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। امید لرم چې ټول به ټیک ټاک او ښه او دا به هم امید لرم چې باقي مخکې موږ کوم ټولز کړي وو هغه به تاسو ښه پریکټس کړی او ډېر څه مو ترې زده کړي. نن به باقاعده موږ سټایلز او ایډیټینګ کې کار کوو چې دې آپشن څه کار دی. سٹارټ کې تاسو وګورئ زیاتر کسان داسې کار کوي چې یو ځل یو پیراګراف ولیکي یا هیډینګ ولیکي یا ټایټل ولیکي، نو هغه له یو سټایل جوړ کړي او هغه سټایل بار بار بیا چې په کوم ځای کې ضرورت راځي نو یو ځل یې کریټ کړي او بیا هغه سټایل په هغه نورو سټایلز باندې اپلای کوي. لکه څنګه پریکټیکل یې کوو. فرض کړه دلته دا لیکل ما وکړو، فرض کړه دا ډیپ مایند دا پیراګراف دی او دا باندې زه سټایل اپلای کوم. نو دې سټایلز ته او په دې سټایلز کې دننه دنیا شي سټایلز دي، ستاسو کوم دې ته بلټ ان سټایلز وایي. که ستاسو دا خوښي نو تاسو به دې ځای نه اپلای کولی شئ. دا هم خوښي دا هم خوښي، ټیک ده، دنیا شي سټایلز دي. اوس که څوک وایي چې زه خپل سټایل جوړوم، ټیک ده، هغه اپلای کول غواړم، ټیک ده، ون ټایم تاسو جوړ کړئ بار بار هغه اپلای کوئ. څنګه کې کریټ سټایل ته به راشئ، د ټول نه مخکې به دلته هغه نوم ورکوئ. فرض کړه زه لیکم what is deep mind دا مې ولیکو. what is deep mind دا فرض کړه زما سره یو ټایټل دی یا دا زما سره هیډینګز دی، ټیک ده. دلته به زه راشم کریټ سټایل ته او په کریټ سټایل کې به ټول نه مخکې د کوم سټایل چې تاسو جوړوئ دې له به یو پراپر نوم ورکوئ. همیشه دپاره به تاسو صحیح نوم ورکوئ چې ستاسو سره 2 3 10 15 سټایل جوړ شي او بیا په هغه کې تاسو کنفیوز نه یئ. فرض کړه دې له زه نوم ورکوم ډیپ مایند. ډیپ مایند کمپیوټر مې ورکړو، ټیک ده. اوس دې کې 3 آپشن دي. یو کینسل دی، که تاسو کینسل کړو نو بس خبر به درڅخه ختم شي. دویم موډیفای دی او موډیفای زموږ سره همیشه دپاره هغه شیز ته وایي که تاسو په څه شیز کې مزید څه چینجز کول غواړئ. او بل اوکې دی، ټیک ده. نو اول به موډیفای باندې کلیک کوئ. موډیفای کې زه وایم چې زما سره ټول نه مخکې دې کې د فونټ سټایل چې کوم دی دا دې را سره چینج شي. فرض که دا مې فونټ سټایل مې دغه ځای نه چینج کړو، دغه نه مې د فونټ سټایل هم چینج کړو. 18 مې دا واخیست، بورډ مې هم کړو، میټالیک هم کو، ټیک ده. او که تاسو انډرلاین کوئ نو انډرلاین کولی هم شئ. دغه نه علاوه که تاسو پې کلر اپلای کوئ، فرض که زه وایم چې زه پې سور کلر اپلای کړم، ټیک ده. لاندې تاسو دې پریویو ته وګورئ، پریویو کې باقاعده دا شو کېږي هم. اوکې باندې مې کلیک کړو، دا زما سره دلته راغی او دا سټایل چې په کوم سټایل باندې ډیپ مایند و نو په هغه سره دا اټومیټیکلی کریټ دلته هم شو، ټیک ده. اوس فرض کړه دغه شان مزید تاسو کتاب جوړوئ، په هغه کې دغه شان یو هیډینګ بل راشي. فرض کړه زه لیکم چې واټ از کمپیوټر. فرض کړه دا یو بل ټاپک دی او سیم ټو سیم دغه سټایل پې زه اپلای کوم، ټیک ده. نو دلته راشئ، دغه ډیپ مایند دغه پې اپلای کړئ، واپس به دلته اپلای شي. فرض کړئ چې یو بل هم ستاسو سره دی، ټیک ده. نو ستاسو سره څومره وي نو بس بیا د نوي نورو جوړولو ضرورت نشته. ون ټایم ستاسو جوړ کړئ او بار بار هغه باندې بیا هغه اپلای کوئ دغه سټایل، ټیک ده. دا ستاسو سره سټایل دی. او همیشه دپاره موږ چې کتاب جوړو نو په کتاب کې زموږ سره د ټول ناوله ټایټل وي، لکه چپټر زما سره انټروډکشن ټو کمپیوټر، دغه جدا ټایټل وي. دغه نه فاست بیا څونه هیډینګز راځي نو که هیډینګ 1 وي د هیډینګ 1 زموږ سره جدا ټایټل وي یا دغه جدا سټایل وي. بیا که هیډینګ 2 وي دغه زموږ سره جدا سټایل وي. نو هغه ډیزاین کې تاسو جوړولی هم شئ چې دا زموږ سره سټایل 1 شه، سټایل 2، سټایل 3 او هیډینګز زموږ سره تقریبا د شپږو پورې تاسو سټایل جوړولی شئ او باقاعده په هغه باندې بیا دا اپلای کولی شئ. تاسو بار بار بیا چې کوم دی بورډ کوئ، ایټالیک کوئ، واپس د آپشنز ته راځئ نو ستاسو نه به ټایم نه خرابېږي. صحیح ده، کې صرف د دغه دپاره مزید به کې آپشن دی کلیر فارمیټینګ. کلیر فارمیټینګ زموږ سره دا کار کوي. فرض کړه دې ډیپ مایند باندې ما دا اپلای کړی، زه واپس دا ختموم، ټیک دی، دا سټایل. نو زه به راشم کلیر فارمیټینګ باندې به کلیک کړم، زما سره به ختم شي. صحیح ده. واپس دا واټ از کمپیوټر دین هم تاسو ختموئ، نو راشئ دلته ډایرکټ کلیر فارمیټینګ باندې اپلای ووهئ، دا به زموږ سره ختم شي. مزید به کې یو آپشن بل دی اپلای سټایل. که تاسو دې ځین کې ټاپ ډاون مینیو بار کې تاسو کوئ، ټیک ده، سرچینګ بیس تاسو کوئ. زه وایم چې فرض کړه ما دا کوم ډیپ مایند لیکل دی دغه ځای اپلای کوم سرچینګ کې، دلته ولیکئ ډیپ مایند کمپیوټر اکیډمي ډایرکټ راغی، ټیک ده. اپلای کړئ نو زموږ سره بس په دې ځای باندې دا اپلای شي. که مزید تاسو په دا کې څه چینجز کول غواړئ نو بیا په موډیفای باندې کلیک کړئ. صحیح ده. دا هم د دغه ځای نه که تاسو سرچینګ بیس کوئ، دې ځای کې دنیا شی دي، دا هم نه خوښ، بل هم خوښي، نارمل هم خوښي، هیډینګ 1 هم خوښي، هیډینګ 2 هم خوښي او دغه شان هیډینګ 6 پورې دي، ټیک ده. داسې تاسو خپل جوړولی هم شئ. صحیح نه، مختلف کلرونه ورکولی شئ، ټیک ده. دنیا شی دي، ستاسو کوم قسم خوښي هغه دې ځای نه تاسو اپلای کولی شئ.
زه به دې ځای کې نه دا ختم کړم. بیا مزید اپشن پکې دا دي. نو دا زموږ سره اصل کې د هیډینګز دپاره یا د ټایټل دپاره یا د پیراګراف ون ټایم تاسو یو سټایل کریټ کړئ جوړ کړئ ټیک دا هغه بار بار اپلای کوئ دې ځای نه تاسو کولی شئ. سمپل پکې دا کار. بیا مزید پکې اپشن دا دی پاینټ دی. که تاسو یو ټکي اوس فرض که تاسو کمپلیټ کتاب لیکل دی او په هغه کې تاسو یو ټکی دی فرض که ډیپ مایند کمپیوټر اکیډمي دی او دا ډیپ مایند کمپیوټر اکیډمي تاسو معلومول غواړئ ټیک ده. نو اوس کتاب که ته په کتاب کې ګورې نه یو پیج اله څومره ټایم علي یا که په سافټ فارم کې یو ورډ تاسو ګورئ غټ ټایم اخلي. نو ډایرکټ زموږ سره دا ورډ دا فیچر دی په دې کې چې ډایرکټ د ځای نه تاسو فایند کولی شئ. او که شارټ کټ تاسو استعمالوئ ډایرکټ کنټرول اف دغه شارټ کټ دی. صحیح ده. دلته راشئ چیک کوئ فرض که ډیپ مایند معلومو ډیپ مایند مې ورکړو ټیک ده. اوس ډیپ مایند دي تاسو ګورئ د دې دا کوم دا زیړ شان دغه چې دي څومره لیکل دي ټیک ده دا زیړه شان شیډو ده. نو دا زموږ سره ډایرکټ سرچ کړئ چې زموږ سره ډیپ مایند په دې ډیزاین کې استعمال شوی دی. صحیح نه. که تاسو اوس مزید دا چینج کول غواړئ ټیک ده د دې ډیپ مایند په ځای تاسو بل څه شی راوستل غواړئ نو هغه پکې هم کوو. فرض کا ایڈوانس فائنڈنگ کې لږ شانس ګورو چې دې کې څه اپشن دي. ایڈوانس فائنڈنګ کې زموږ سره اولنۍ خبره دا ده چې اوس فرض کا دې سایټ ته زموږ سره کینسل دی فایند نیکسټ دی. فرض کا دې ځای کې ما څه شی ولیکه ډیپ مایند مې ولیکو ډیپ مایند مې ولیکو او دې کې اولنۍ راځي نیکسټ فاینډنګ. نو اوس به یو نیکسټ ځي خو دا کوم سایټ ته ځي د بره نه کته ځي. که اوس څوک وغواړي چې زه د لهجې نه پورته ځم ټیک ده یا زه په کمپلیټ پیراګراف کې معلومول غواړم یا چې کوم دی یو سلیکشن ځای دی یو سلیکشن ایریا دغه کې معلوموم نو دغه نه بغیر تاسو په دې اپشن کې کولی شئ. دې ځای کې وګورئ اوله سټارټ کې موږ سرچ او سرچ آل. که تاسو ډاون سایډ ته ځئ نو ډاون سایډ ته به فایند سرچ لاندې سایډ ته به یو راځي. که اوس څوک وایي چې زه مخفور ته معلومومه نو بیا به دې ځای نه ته اپشن چینج کړئ اپ ته به کوئ ټیک ده. نو اوس به دا زموږ سره کوم سایډ ته ځي پورته سایډ ته به ځي. که اوس تاسو کمپلیټ ډاکومنټ کې معلوموئ نو آل ډاکومنټ به دې ځای نه کلیک کوئ. صحیح ده. بیا دې ځای کې مزید اپشن دا دي یو درې اپشن په دې پاینټ ان کې دي. یو کرنٹ سلیکشن دی یو مین ډاکومنټ دی یو هیډر اینڈ فوټر دی. اولنې کرنٹ سلیکشن اپلای کوم. کرنٹ سلیکشن کې فرض که تاسو کار کوئ دې ځای نه دا سلیکشن ورته ما وکړو دومره سلیکشن دا مې ورته سلیکټ کړه دا ځای او زه وایم چې په دې ایریا کې ماته معلوم کا نو اوس به ایگزیټ تا ته په دغه ایریا کې نه به اخ ونه ځي ډیپ مایند دا ډیپ مایند مې کو ټیک ده. نو اوس به ما سره څه شي کوي په دې ایریا کې معلوموي ټیک ده. اوس په دې ایریا کې دا ماته معلوموي. صحیح ده. نو که تاسو په یو محدود ایریا کې معلوموي نه هم معلومولی شئ. دغه نه بل به کې دی مین ډاکومنټ که تاسو په ډاکومنټ کې معلوموي نه په کمپلیټ ډاکومنټ کې معلومولی شئ. دغه نه علاوه هیډر اینډ فوټر هیډر او فوټر زموږ سره همیشه دپاره د کتاب سر کې چې کوم وي دا زموږ سره د چپټر نوم یا د کم اتر نیم په هغه کې دا زموږ سره په ټاپ باندې راځي او په اینډ کې زموږ سره همیشه دپاره پیج نوم راځي یا دغه نه علاوه تاسو کې پیج 1 پیج 2 دا شی هم لیکلی شئ. نو که په دغه ځای کې تاسو دا استعمالوئ نو هغه ځای کې هم استعمال شئ یا تاسو څه شی سرچ کوئ نو هلته هم سرچ کولی شئ. دا وروسته راځي ټیک ده. ها هایلایټ آل که تاسو څومره چې دی ډیپ مایند تاسو سرچ کوئ که دا تاسو ځان ته هایلایټ کوئ نه هایلایټ کولی هم شئ. که تاسو واپس د هایلایټ آپشن بندوئ دې ځای نه کلیر هایلایټینګ کلیک کوئ نو زموږ سره به داسې شی شي دې ځای نه ختم شي. نو دا آپشن پکې هم ډېر مهم دی ټیک ده. ډېر د کار آپشن دی پکې همیشه دپاره تاسو یو ټکی ګورئ ټیک ده چې دا زموږ سره څومره بار استعمال شوی دی تاسو دې ځای نه هایلایټ کولی هم شئ. مزید دا یو څو آپشن دي دا آپشن کې هم لږ کار کوو. میچ کیس دی پکې نو میچ کیس ته تاسو ګورئ. میچ کیس اصل کې زموږ سره دا کار کوي. فرض که دې ځای کې زه یو څو ورډز ولیکم میچ کیس کې دلته ما یو څو ورډز لیکل دي. میچ کیس زموږ سره دا دی. اوس فرض که زموږ سره سټارټ کې ډیپ مایند دی او د ډیپ مایند اولنۍ ټکی زموږ سره غټ لیکلی شوی ډي زموږ سره فرض کا کیپیټل لیکلی شوی دی ټیک ده. او بیا نور زموږ سره ډیپ مایند ټوټلي راغځي هغه زموږ سره سمال لیکلی شوي واړه الفاظو کې لیکلی شوي دي. نو چې اوس که تاسو میچ کیس باندې کلیک کړه نو دا کم غټ ټکي کې چې هلته سټارټ کې لیکلی صرف هغه غټ ټکو والا به معلوموي. فرض که دې ځای کې دا سلیکشن ما کړلی او په دې سلیکشن کې زه دغه معلومول غواړم. دلته به راشئ ایډوانس ته او په ایډوانس کې به دا دې سایډ ته کوي ډیپ مایند ما غټ ځین کې اوس دا ډي ما غټ لیکل دی ټیک ده. او میچ کیس باندې زه ډایرکټ کلیک کوم او ډاون سایډ ته راځم نیکسټ ګوره خیال هم دی هغه یو فریخ او زما سره ډیپ مایند اوس به دا بل هم زما سره پرېږدي یو پرېږدي او بل ځي د دې وجې نه چې دا اولنی ډي زما سره کم دی دا غټ دی او دا نیکسټ کم ډي چې راځي دا زما سره وړوکی دی. نو میچ کیس که تاسو معلوموئ نو میچ کیس کې ایگزیټ دی تاسو ته هغه معلوموئ که کم سټارټ کې د غټو نه شروع شوی نه غټ به تاسو ته معلوموئ که کچو نه تاسو معلوموئ نه کچې نه معلومولی شئ. بیا دې نه علاوه دویم پکې دا دی
آپشن کې فایند هول ورډز اونلی کمپلیټ ورډز تاسو معلوموي نه کمپلیټ ورډ هم معلوموي شي دې ته ګورئ دا به زموږ سره کمپلیټ ورډ معلوموي صحیح نه اوس واپس زه بیرته ځم اپ سایډ ته ګورئ پورته به اوس زما سره کمپلیټ ورډ معلوموي صحیح نه थर्ड नंबर ऑप्शन जमा सर यूज वर्डकेट असल के जमू सर कथा सो ऑप्शन की शिफ्ट नहीं वाले शिफ्ट सर हम सकड़ी या कैप्स लॉक सर से शेयर कड़ी या दगन अलावा इक्वल में इस्तेमाल कड़ी या साइन ऑफ इंटरोगेशन या द स्पेशल सिंबल से में अप्लाई कड़ी ठीक दन दगा दे द पर ऑप्शन इस्तेमाल की सही ना बिया साउंड लाइक्स यो शान लफ्जुन वाला दी वस परस के दी कि मावली का डीप माइंड मावली का डी डबल ई पी ठीक दा न هم یو شان आवाज دی ک डी डबल आई पी ماول کنه هم یو شان आवाज دی ک ز डी डबल او पी ورکم نام ک د یو شان الفاظ والا سومره دی ٹھیک دا یا تاسو 2 واي टी او د سیم راځي टी डबल اوم راځي یا چې کوم د ټریپل او تاسو ودی کنه دا هم سره یو شان الفاظ والا راځي نه ک تاسو سم معلومه نه سم معلومه شي سپوز دین کې دا کومه فرض کړئ چې زه به دا ولیکم دا به زه لرې کړم دلته به زه ولیکم डी डबल ई पी ټیک ده بیا एम आई एन डी دا مې ولیکم بیا مې डी डबल आई पी مې ولیکم او एम आई एन डी مې ولیکم او بیا مې ولیکم डी او ई पी نو دا شی چې څومره دا زما سره سیم یو شان आवाजونه والا دي نو که دا زه سرچ کوم نو اوس به زما سره دغه ځای کې نه څه شي کېږي دا یو شان الفاظ والا به زما سره کمپلیټ سرچ کېږي صحیح نه نو دې دپاره کې دغه یو استعمال دی بل زموږ سره فایند آل ورډز دا اوس ګورئ زه معلومومه نیکسټ دې ځای کې نه دا ختم کړئ ټیک ده او دې ځای کې ورته دا ولیکئ ډیپ مایند نیکسټ یې کوئ ٹھیک ده اوس زموږ سره پورته سایټ روان دی که دا تاسو کا اپ سایټ ډاون سایټ روان کړئ نو بیا به زموږ سره ایگزیکټلی دا شي راکوي ګورئ صحیح ده ایگزیکټلی اوس دا زموږ سره راکوي ساوند لایکس یو شان لفظونه والا بل زموږ سره فایند آل ورډ فارمز ټول یو شان ورډز پرس کا پس سیکنډ انګلیش والا دی گو دی وین دی ګان دی ټیک ده دا زموږ سره یو فارمز ډیفرنٹ فارم دی ټیک ده پس سیکنډ تھرډ نو که تاسو دا والا معلومونه په دې آپشن باندې کلیک کړئ زموږ سره به دغه فسټ سیکنډ او تھرډ دا درې وړه فارمز والا معلوم کړي صحیح نه دا کې دغه دپاره بیا کې مزید نور آپشن هم دي دې سایټ ته دا کې اوس زموږ سره د اردو انګلیش او عربي دپاره دي که تاسو الف یې دا غنه او دا شین کې معلوموي دې ځین کې دا ورکړل میچ الف حمزه دا دوه کې دا ورکړل ټیک ده دا تاسو معلومول شي که تاسو دې ځین کې اګنور پروننسیشن کریکټرز ټیک ده یو شان پروننسیشن والا دی هغه تاسو اګنور کوئ ټیک ده دې ځین نه کولای شي یا سپیس میسج هم کې دی هغه تاسو اګنور کوئ دا نه اګنور کولای شي بیا دین علاوه کې دا یو څو آپشن مزید نور دي په دې کې زموږ سره دی پونټ دی بکی دا پونټ والا بکی اوس ډیر اهم دی اوس فرض کړئ چې ما یو پونټ استعمال کړل ډیپ مایند صحیح ده دا ډیپ مایند اوس فرض کړل ته ما یو پونټ استعمال کړل د دې کې نه مې دا کلیبک او دا مې د څه غټ کړل دا مې एडवांस ऑप्शन دی بکی ټیک ده نه په دې एडवांस ऑप्शन کې دا ډیر زیات استعمالي کې فرض کړه دا ډیپ مایند دی ټیک ده او ډیپ مایند لما یو شان سټایل ورکړل یو شان کلر مې ول ورکړل بورډ کړه مې دې ټیک ده او دغه سیم سټایلز والا چې کوم ځای کې تاسو بیا ګورئ او هغه ډیټیکټ کوئ هغه سرچ کوئ نه دی په ترو مندي کې صحیح ده سمپل کار دی او ډیر زیات استعمالي کې ټیک ده دا ما دې کې سلیکټ مې کو دا ډیپ مایند ٹھیک ده او دې کې نه مې بورډ کو اټالیک مکه د دې وجه سے صرف سټایل چینج کوم چې تاسو ته پته ولګي ٹھیک ده لګ مې غټم کو دا غنه علاوه مې په سټایل هم اپلای کو ٹھیک ده د درې سلور کار مې وکړو وس د ګورم دې کې هم سیم دا کار هم دلته کوم په دې لاندې ډیپ مایند باندې هم ٹھیک ده دا ډیپ مایند مې راوس بورډ مې کو لګ شان مې غټم کو او دا غنه علاوه مې په کلر هم داسې اپلای کو وس دې کې دا سیم ډیټیکټ کومه سیم کلر والا ټیک ده نو څنګه چل وکوم دلته په فایند راشم ایڈوانس فایندینګ ته او دلته فارمیټ ته او فارمیټ کې پونټ ته او په پونټ کې دي کې تاسو ګورئ دې باندې بدلته ډایرکټ راشي کلر زما سره څه قسم دی سور کلر دی انډرلاین کړه مې نه دی صحیح ده فونټ سایز مې ولسونه ورکړلې فونټ سایز تقریبا د 12 فونټ کلر په پریزو بورډ کله مې دی صحیح ده بورډ به کې ګورئ دې نه دا بورډ کوي او دا تاسو سرچ کوئ چې زما سره شو کیږي که نه ډیپ مایند ټیک ده نیکسټ یې کوي دا زما سره ډایرکټ ډیټیکټ شو اوس نیکسټ ګورئ نه بل ته راغی صحیح ده نو اوس که تاسو واپس ځئ اپ سایډ ته ځئ
اوس اپ سایډ ته ګورئ زما سره به دقه دوه صرف سرچ کېږي نور راسره نه سرچ کېږي لکه سیم سټایلز والا ایټالیک بورډ کړی تاسو هغه سټایلز والا بیا ګورئ ټیک ده غټ کتاب هم جوړ کړی په هغه باندې یو سټایل اپلای کړی او عقب کې صرف سرچ کوئ نه دې په تھرو باندې تاسو سرچ کولی شئ د دې نه علاوه پیراګراف دی پیراګراف هم تاسو کولی شئ ټیبس دي ټیک ده ټیبس په تھرو باندې هم کولی شئ ټیک ده پیراګراف تاسو فرض کړئ یو پیراګراف هم د یو څه لپاره لیکل دی پاکستان دی انډیا ده او بل هم چې کوم دی افغانستان لیکل دی هغه سرچ کوئ هغه تاسو هم سرچ کولی شئ فرض که څنګه سرچ کوو یو پیراګراف به زه ولیکم فرض که دا به زه لرې کړم دلته به زه ولیکم پاکستان مې ولیکو او پاکستان مې لږ شان بوړ کو کلر مې مولا ورکو لږ شان مې غټ هم کو او د دې نه لاندې مې فرض که علمگیر ولیکو علمگیر ټیک ده او ډایرکټ مې دا ټیکس ډیټیکټ کو اوس دې کې ګورئ زه نیکسټ بل پیراګراف ګورم جوړوم صحیح ده او چې نیکسټ پیراګراف تاسو کوئ نو دې لپاره دلته مزید آپشن دي دا آپشن موږ نه ډسکس کړي خو صرف ته وګورئ لی آوټ ته به راشئ او په لی آوټ کې به دلته د بریکس ته راشئ او بریکس کې به کنټینیوس ته راشئ هله به زموږ سره نوی پیراګراف راشي ټیک ده او په دې کې فرض که ما انډیا ولیکله ټیک ده او په دې انډیا باندې مې هم دلته होम کې بورډ که ایټالیک ټیک ده دا زما سره جدا سلیکشن راغی او دې ته مې بیا هم علمگیر مې ولیکو چې زما سره ډایرکټ ټیکسټ راشي ټیک ده دا زما سره یو دی او دوه دی ټیک ده دوه درې لس تاسو اوس کوئ د یو ځای نه بل ځای ته ځئ ټیک ده سیم نه دې په تھرو باندې تاسو تللی شئ ډایرکټ راشئ فاینډ ته او ایډوانس کې تاسو شی وکئ دغه پیراګراف ته ځئ نو پیراګراف تاسو یو چینج کولی را چینج کولی هم شئ صحیح نه مزید پکې خبرې دا دي نو فارمیټینګ باندې کلیک کړئ بس ستاسو سره به ختم شي د دې ځای نه دا آپشن ختمو چې زموږ سره کمپلیټ راشي دا دې ځای نه ختم کړئ نو فارمیټینګ ها سپیشل سیمبلز دا سپیشل کریکټر که تاسو استعمال کړی ټیک ده او دغه په تھرو باندې تاسو یو شیز ګورئ فرض که زه چې ما یو سپیشل سیمبل دا استعمال کړی ټیک ده او دا زه اوس ګورم یا دا سپیشل یا ډایرکټ سپیشل سیمبل ما سم لیکل دی په یو ډاکومنټ کې او دا زه ګورم سرچ کوم دې تاسو دې نه ډایرکټ سرچ کولی هم شئ صحیح ده مزید پکې څه داسې خاص نشته فارمیټینګ دی پکې او دغه دی پکې ټیبس تاسو استعمال کړلی فارم دی سټایلز دی هایلایټس شیم کړی هغه ځای نه کولی شئ نو فارمیټینګ باندې کلیک کړئ نو ستاسو سره به هر څه ختم کړي دي نه صحیح ده مزید پکې ریپلیس دی ریپلیس زموږ سره دا کار کوي فرض که په دې ډاکومنټ کې ما بار بار ډیپ مایند لیکل دی دا ډیپ مایند زه اوس چینج کوم فرض که د دې په ځای باندې زه لیکم کمپیوټر اکیډمي ټیک ده نو زه به راشم ریپلیس ته دې ځای کې هم تاسو کولی شئ ډایرکټ د دې ایډوانس کې دا آپشن هم شته دا ډیپ مایند زه څه شي ته ریپلیس کوم زه ریپلیس کوم چینج کوم څه شي ته کمپیوټر اکیډمي ته دې کمپیوټر اکیډمي ته مې سرچ دې ته مې چینج کوم نو اوس که تاسو یو بک دی او په یو بک کې تاسو لیکلی یو نوم هم لیکلی یا ورډ هم لیکلی او په کمپلیټ بک کې دغه یو ورډ چینج کوئ نه تاسو چینج کولی شئ صحیح ده ریپلیس آل ریپلیس کولی شئ که یو تاسو ریپلیس کوئ چې ریپلیس آل کا چې څومره دي ماته کمپلیټ چینج کا اوس ګورئ یې څه کوي اوکې کوي دا اوس تاسو ګورئ بره لاړ شئ چې په کوم ځای کې دا زما سره ډیپ مایند دی ټیک ده دا به زما سره دا دی ډیپ مایند کمپیوټر اکیډمي زما سره چینج کړی ټیک ده نو دې ځای کې هم تاسو کولی شئ کمپیوټر اکیډمي آل یس اوکې ټیک ده دا زما سره کمپیوټر اکیډمي ته چینج شو صحیح ده که تاسو داسې پې پوه نه شئ دوباره ته زه دا کومه نوی ډاکومنټ به زه راوالم فرض که په دې کې زما سره ډیپ مایند بار بار لیکلی شوی دی ډیپ مایند کمپیوټر اکیډمي ټیک ده اوس دا زما سره بار بار دا ټکي لیکلی شوی دی فرض که دا کاپي کړم کنټرول سی کنټرول وي کنټرول وي کنټرول وي اوس دا زما سره دلته دی دا زه چینج کول غواړم صحیح ده ریپلیس کوم یې نو په دې ریپلیس باندې ډایرکټ کلیک کوئ دې کې هم کولی شئ دا ډیپ مایند تاسو څه ته کنورټ کوئ فرض که زه وایم چې دا زه آی ټي اکیډمي یا بل څه شي ته چینج کوم فرض که دا زه چینج کوم میدان کمپیوټر اکیډمي دې نوم ته چینج کوم ټیک ده نو نیکسټ یو که تاسو داسې سرچ کوئ داسې هم کولی شئ ټیک ده که زه هم آل کوئ ریپلیس آل کوئ تاسو ریپلیس آل هم کولی شئ خالي ځای نه دا آپشنز چې کوم دي دا مونږ هایډ کړي دي ټیک ده دا دې ځای نه واپس راشئ او دا دې ځای نه ختم کړئ
دا هم دې ځای نه ختم کړئ ټیک ده. نو بیا والا زموږ سره کار کوي. ښه دې ځای کې دې اپشن ته لازم خیال ساتئ زموږ سره کار نه کوي صحیح ده. دا اپشن په دې ځای نه کمپلیټ ختموي بیا والا زموږ سره کار کوي صحیح ده. دوباره بیا ګورئ دې نه دا ختم کوي انچیږي کوي نو والا بیا زموږ سره کار کوي. دا یو اپشن ته لازم خیال ساتئ. کمپیوټر اکیډمي آل ریپلیس بیا مو نه شو. دوباره بیا ګورو سلیکټ کوي ورته سلیکټ هم کو ریپلیس موږ په څه شي باندې کوو میدان کمپیوټر اکیډمي ریپلیس آل ښه دوباره بیا ګورو ونه شو فونټ بورډ فونټ کلر ریډ ټیک ده. دا اوس موږ په فارمیټینګ کې ورکړي نه فارمیټینګ نه تاسو دا اول ختم کړئ صحیح ده. نو اله بیا زموږ سره دې کې څه شي کېږي دغه اپلای کېږي نو فارمیټینګ یې کوي صحیح ده. فارمیټینګ زموږ سره ختم شو نو اوس پر سره اپلای کېږي ریپلیس آل کوي و زموږ سره چینج شو. ګورئ یو اپشن ته کې لازم خیال ساتئ چې کله دغه اپشن تاسو بورډ اټالیک کړي او فارمیټینګ هم کړی او هغه هم چیک کړی نو ګورئ بیا زموږ سره نه چینج کېږي دا زموږ سره چینج شو صحیح ده. لکه دا تاسو چینج کوئ نه دې نه چینج کېږي. او د فایند لپاره زموږ سره ډایرکټ شارټ کټ چې کوم دی دا کنټرول اف دی. د ریپلیس لپاره کنټرول اچ دی او د ګو ټو لپاره زموږ سره ډایرکټ شارټ کټ دی کنټرول جی صحیح ده. ګو ټو زموږ سره څه کار کوي ریپلیس خو موږ دا کار کوو فایند کې خو موږ یو لفظ ګورو ریپلیس کې موږ هغه چینج کوو او په ګو ټو کې موږ دا شی کوو که اوس زما سره فرض که 50 200 300 پیجونه دي او زه یو پیج ته تلل غواړم تک کومه ټیک دی هغه به زه په څه باندې کومه په ګو ټو باندې بیا کومه. دلته براشم ګوټو ته کم پیج ته ځم چې 12 نمبر پیج ته ځم 12 نمبر پیج کلیک کا ګوټو کې اوس به 12 نمبر پیج ته لاړ شي. که ته 2 نمبر پیج ته کې 2 نمبر پیج دې نه کلیک کا 2 نمبر پیج ته لاړ شي صحیح ده. دې نه علاوه سلیکشن دی سلیکشن مخکې چې ما کومه انډیا او پاکستان د 2 پیجونه ولیکل او هغه ځکه مې کنټینیو هغه اپشن استعمال کړه هغه اپشن په ترو مې دغه شان تاسو تللی دی یو ځای نه بل ځای ته تللی شئ. لاین دی یو لاین نیکسټ لاین داسې تاسو ښکته تللی شئ صحیح ده. بک مار دی کوم ځای تاسو بک مار کړی ټیک دی هغه ځای نه کوی دا اپشن مونږ نه دی ویني دا مزید بیا وایو صحیح ده. بیا په دې کې زموږ سره یو 3 اپشن نور دي سلیکټ آل. که تاسو ټوټلی ډاکومنټ سلیکټ کوئ نو دې ځای نه تاسو ټوټلی ډاکومنټ ټوټلی ټیکس څومره چې دی هغه تاسو دې ځای نه ډایرکټ سلیکټ کولی شئ او ډایرکټ د دې شارټ کټ زموږ سره کنټرول ا دی صحیح ده. کنټرول ا نیم کولی شئ او ډایرکټ د دې نه دا سلیکټ کولی شئ. بل اپشن پکې زموږ سره دی سلیکټ آبجیکټ. نو اوس آبجیکټ او ټیکس کې فرق وکړئ. آبجیکټ همیشه لپاره زموږ سره دا کم دې ځای نه چې دا شیپ موږ راواخلو ټیک ده. د شیپ ته اصل کې زموږ سره څه شی وایي آبجیکټ وایي. فرض کړه دا ما یو شیپ راواخیست او دا مې بیا پلس پلس ونیو 2 3 مې کړه صحیح ده. فرض کړه دا زما سره څلور شو نو که اوس د دې ځای نه زه صرف آبجیکټ سلیکټ کوم نه سلیکټ آبجیکټ باندې به کلیک کوم نو زما سره صرف آبجیکټ سلیکټ کېږي دا ټیکس زما سره نه سلیکټ کېږي. خیال هم دی دا ګوره زه کلیک کوم نه کېږي را سره ټیک ده خو صرف آبجیکټ را سره سلیکټ کېږي. بل اپشن په دې کې دی مزید سلیکټ all text with similar formatting. یو شان فارمیټینګ والا ټیکس تاسو کوئ ټیک ده. مخکې چې ما دا کم ډیپ مایند ولیکو یا دا یو سیم فارمیټینګ والا مې وکړو فرض کړه دا به کې هم څه وکړم فرض کړه دې کې دا ډیپ مایند دی دا ډیپ مایند ما بورډ کو اټالیک مې کړ لږ مې شان مې غټم کو او کلر مې ول شروع وکړم 2 منټه صحیح ده پاره دا مې دې کلر ولا ورکړ ټیک دا اوس مې دا سیم کلر مې دې ځین کې مزید بل ځکه مو کو صحیح ده بورډ مې کو اټالیک مې کو او لکشن مې غټم کو او دا سټایل مې اپلای کو صحیح نه. اوس که تاسو دا سیم فارمیټینګ والا په کوم ځای کې صرف وایي چې دا مونږ سلیکټ کو ټیک ده تاسو سلیکټ کوئ دې ځای باندې به کلیک کړئ دلته به راشئ سلیکټ او سلیکټ څه شی سلیکټ آز سیملر فارمیټینګ والا. نو اوس دا ډیپ مایند دا ډیپ مایند زموږ سره ډایرکټ سلیکټ شو نور ټیکس را سره سلیکټ کیږي. نو همیشه لپاره که اوس تاسو سیم فارمیټینګ والا سلیکټ کوئ نه په اسانتیا سره سلیکټ کولی شئ دا اپشنونه استعمالېږي. بل بګی دی سلیکشن پینل دی بګی سلیکشن پینل زموږ سره دې لپاره کار کوي. فرض کړئ چې ما یو سوچ آبجیکټ راواخیسته دا مخکې چې مې کوم آبجیکټ راواخیسته دا زه واپس رالم دا شیپ یو مې دا شیپ فرض کړه راواخیست صحیح ده بل مې دې ځای نه مې دغه بیا راواخیست او یو مې بل راواخیست فرض کړه دا 3 شیپ ما راواخیسته صحیح ده. زه اوس وایم چې د دغه ځای نه دا شیپ چې څومره زما سره دي که دا د دې نه زه هایډ کوم نه هایډ کولی هم شم او که زه شو کوم نه شو کوم زه چې فرض کړه دا اولنی زما څخه هایډ شي دویم دې هایډ شي دریم دې هایډ شي څلورم دې هایډ شي پنځم دې زما څخه پاتې شي تاسو شو کوئ هم شئ او هایډ کولی هم شئ. که تاسو وایئ چې مونږ ته ټول هایډ شي نو ټول هم هایډ کولی شئ که وایئ ټول راته شو شي نو ټول هم شو کولی شئ. دا اپشن به کې دې دپاره و ټیک ده. دا زموږ سره ایډیټینګ او سټایل کې نننی کلاس و زموږ سره دا ټیپ سر ته ورسېد مزید به سبا انشاءالله په انزرټ کې کار کوو. بار بار دا ویډیو وګورئ او د دې دا اپشن چې کوم دي
اپلای کړئ چې ستاسو سره پریکټس هم ډېر وشي او ډېر زده کړئ. تھینک یو فار واچینګ.